زما معززو سامعین و حاضرین مجلس مسلمانان ورونو، زمونږ عقیده و ایمان دا دی چې پیغمبران او انبیا دا د ګناه نه معصوم دي، هغوی نه ګناه نه کېږي. او د دوی نه په راښکته خلک په هغه کې څوک داسې دي چې ګناه کوي او څوک داسې دي چې ګناه نه کوي. خو عقیده دا ده چې د هغې نه راښکته خلکو نه خطا کېدی شي، ګناه کېدی شي. او د دې ګناه د اثر د ختمېدو لپاره چې دا بنده الله له پاک وشي، صفا وشي، د هغې د اثر د ختمېدو لپاره الله پاک د نبي علیه السلام په زبان باندې په قرآن شریف کې مختلفې طریقې او اعمال ذکر کړي. په هغې کې لمونځ او داسې عمل دی چې هغې سره الله ګناه مټاوي او ګناه ختموي، او په دې باندې بلا احادیث دلالت کوي. او یوازې لمونځ نه بلکې هره نیکي داسې ده چې هغې سره الله پاک ګناه ختموي. ان الحسنات یذهبن السیئات، الله د حسناتو او نیکو سره ګناهونه او بدۍ دا د بنده نه مټاوي. زه اکثر دې ملګرو ته ویل یم د خپل بندګان په الله ډېر ګران دي، نو د دوی د بخښنې لپاره یې هسې بانې ګټلې دي. حتی دا زنانه چې په کور کې جارو وي که نه، نو هغه خو د دې د کور د صفایۍ مسله یې که نه، په هغې مولا الله اجر ورکړي. او دا نارینه چې دا بار منډې تړلې وي که نه، او حلال رزق پیدا کوي او راوړي خپلو بچو دی، نو په دې خدای پاک اجر ورکړي، په دې باندې الله ثواب ورکړي. که نه دی خو به دا هسې کوي، خو دا د الله هغه رحم دی، د الله هغه کرم دی. بل څیزه د ګناه د ختمېدو لپاره هغه توبه او استغفار دی. او د توبې ډېر زیات فضیلت راغلی دی په احادیثو. خدای پرې ډېر خوشحالېږي، الله پرې ډېر رضا کېږي. او داسې ګناهګار ته چې هغه خپلې ګناه نه خبر وي او توبه ترې وباسي، نو هغه ته الله بهترین ګناهګار وایي. ګناهګار خدای خو ښه ګناهګار دی، ځکه توبې ته خیر دی. او یو روایت کې دا دي وایي بنده چې کله خطا وشي او دی وایي چې ربه ته ما وبخښي، نو الله په رښتو ته وایي چې دی ما وبخښه، ځکه د ده دا یقین دی چې زما یو رب شته چې هغه ګناه معاف کوي، نو ځکه ما ته لګیا دی چې ومې بخښي. نو په رښتې کې الله ګواه کې ووایي چې دی ما وبخښه. دونه خو دې بنده به چې داسې یو عمل کړی چې خدای به ترې رضا شوی یا به یې توبه ایستي، نو الله به ته وایي چې دنیا کې مې باندې پرده راواچوله، ستا دا ګناهونه مې ښکاره نه کړل، دلته دې نه بې پردې کومه، ومې بخښلي، ومې بخښلي. او دا کوم ګناهونه چې کړي دي که نه، دا مې دله په دې کوم بدل کړه. نو بنده خو لعنچي دی، نو دی به بېرته الله پاک ته وایي چې خدای پاکه تا خو چې کوم ګناهونه شمار کړه، خو تا شمار کړه خو زه پاتې شو، نو خپل ګناهونه به په خپله راورسېږي. په دې لالچ باندې چې هغه مخکیني راله په نیکو بدل کړه چې دا هم لاله په نیکو ځکي بدل. نو څوک چې د خدای د شان سره مناسب دی وي الله پاک به وخاندي. دې بنده ته ګوره دې لالچ دی ګوره اوس په خپله په ځان لګېدی که وایې کوي دا مې کړی او دا مې کړی او دا مې کړی. دې حدیث ته حدیثي مسلسل بالضحک وایي، د دې محدثینو په اصطلاح. او کوم عمل چې رانقل شي د حدیث د الفاظو سره په دې احادیثو کې، نو دا دې راویانو او د دې حدیثو د ناقلینو هغه شان زده کړی. نو دا حدیث یو څوک بیانوي که نه، که راوي به یو بل ته بیانوو نو هغه به هم خندل، ځکه دلته الله خندلي. نبي علیه السلام چې بیانوو نو هغه هم وخندله، نبي علیه السلام نه چې کوم صحابي اورېدلی او هغه بیانوو نو هغه هم وخندله.
نو دې ته حدیث مسلسل بالذکر کوئی او دا قسم احادیث دا احادیث مسلسل بالعمل وایي دا نه نو دا توبې هغه سمانه چېرته به استغفار ویلې دي بنده چېرته به توبه ایسي چېرته به نوافل کړي دعاګانې به کړي چېرته به د خیر ښې کړي کلي کور ګاونډ کې کنډکتر کوالي یو څه به قبول شوي نو خدای به ورسره معامله وکړي د دې وجې د حدیث کې راځي غالبا د بیبي عایشې روایت دی رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اے زما الله و چې اے زما بندګانو لا تحقیرن معروفه نیکی سپکه مه ګڼئ مقدر ملاوي کې او د نیکۍ کار دی نو سپکې مه ګڼه او دا سوچ مه کوه چې بل څوک به وکړي ځکه هغه د نیکۍ کار پاتې کېږي نه یو څوک به وکړي خو دا ستا خوش قسمتي ده چې الله ته موقع مهیا کړه نو زه یې وکړه دا په شان توبه مې یو نیکي ده الله تعالی موقع درکړې ده صحتمند دي روغ دي ژبه دې چلېږي لاس دې خوځېږي اودس کولی شي 2 رکعته صلات توبه د توبې لمونځ کولی شي ویې که او خدای ته توبه وباسه ځکه د باندې هېڅ پته نه لګي هېڅ وخت یې معلوم ده څه ټیم راځي دا چا ته پته ده الموت یأتي بغتة مرګ ناڅاپي راځي نو دا کوم وخت کې چې موږ روان یو دا کوم ټیم کې چې موږ روان یو په لاس پورو یو اعمال کولی شو دا د بنده غنیمت وګڼي لکه څنګه چې حدیث کې راځي دا د توبې یو وخت دی یو موقع ده فایده دې بنده واخلي او واقعي که سړی دا سوچ کوي چې اخره کې بیا وباسم د اخره پته چاته نه لګي څنګه مرګ راځي هوایي ګولۍ نه مرګ راځي د اکسیډنټ نه مرګ راځي د هارټ اټیک نه مرګ راځي داسې مرض راځي چې بیا لمونځ کولی شي اودس کولی شي فالج هېڅ پته نه لګېږي ګوره نو دا کوم ټیم چې د بنده د صحت دی که نه لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې د صحت او د روغوالي وخت دا د مرض نه مخکې غنیمت وګڼه نو دا د توبې وخت دی دا د توبې موقع ده کوم ژوند چې تېر شوی په هغې باندې سړی ستومانه شي او د توبې خپل شرایط دي خاص یو خو زمونږ او ستاسو معروفه توبه ده په دې عرف کې که زر زر وګورو له الله شوي داسې او داسې توبه نه توبې خپله طریقه ده شرعي شرعا یا شرعي توبه چاته وایي شریعت کې توبه دې ته وایي چې د بنده نه یو کار شوی ناکاره ناجایز ناروا نو په هغې ستومانه شي د زړه نه مې ستومانه شي چې خدای دا رانه ښه وشو الله دا رانه بد وشو ته مې خفه کړې ته مې ناراضه کړې ستا ناراضه کول او خفه کول نو پکار ځکه ستا په ما دا احسانات دا نعمتونه دې راکړي دومره فضل دې راباندې کړی دی هغه پلاني ته وګوره ګوډ دی شل دی هغه پلاني ته وګوره هغه ړوند دی هغه پلاني ته وګوره هغه په مرض کې مبتلا دی خدای تا خو ما سره ډېر احسانات کړي او بیا مې ته خفه کړي بیا مې ته ناراضه کړي ستومانه شي یو ده دویمه دا چې په زړه کې بیا دا چې آینده به دا ګناه نه کومه ترک المعصیه دا کومه ګناه چې رانه شوې دا به نه کومه زړه کې عزم وکړي قصد او درېیمه دا چې کومه چې شوې ده که نه د هغې بخښنه وغواړي استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه استغفار وکړو چې کوم یو ورځ دی که په عربۍ کې ورته استغفار نه وي که نو په پښتو کې دي وایي چې خدایه دا کومه ګناه مې کړې ده دا ماته وبخښي زه دې توبه وباسم د توبې اصل کې معنی ده خپله واپسي رجوع معنی ده ستا نه لرې شوی او واپس ستا طرف ته راګرځم واپس ستا طرف ته ډر نه لرم تا مې لرې کړی و د ګناه په وجه باندې د خطا په وجه باندې دې ته شرعي توبه وایي درې خبرې ما وکړې د شرعي توبې لپاره په کړي ګناه باندې ستومانتیا آینده لپاره د دغې ګناه نه کولو مصممه او مضبوطه اراده او دا کومه چې شوې ده د هغې نه بخښنه د هغې نه استغفار دې ته توبه وایي شرعاً
او دا ښه ګناهګار دی نبی علیه السلام چې د توبې ته فکر دی که نه او د توبې ته خیال دی نو ګناهګار خو نور هم دي خو په دې ګناهګارو کې دا ښه ګناهګار دی كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون هر بني آدم خطاکار دی خطا کیږي خو بهترین خطاکار هغه دی چې هغه د خپلې خطا نه توبه وباسي دا استغفار چې دی که نه دا خپل معمول جوړ کړي ښه زده کړي کوم عالم نه دلته دا قاري صاحبان دي مدرسه ده دلته یې زده کوي لاندې استغفار دی یو ورځ خواري غواړي زده کړي خدای پرې ډېر رضا کېږي خدای پرې ډېر خوشحالېږي نبی پاک مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله زما په زړه باندې بوج راشي خړه راشي انه لیغان علی قلبي نبی علیہ السلام کله زما په زړه بوج او خړه راشي نو زه استغفار شروع کوم نو کله اویا ځل استغفار د الله نه غواړم په ورځ شپه کې او کله سل ځل د الله نه په ورځ شپه کې غواړم استغفار غواړم او نبی علیہ السلام کوم بنده دی نبی علیہ السلام هغه بنده دی چې دا ګناه نشته بیا هغه استغفار ولې غواړي د دې زړه د بوج ختمېدو لپاره د دې زړه د تیاره ختمېدو لپاره او د درجاتو د اوچتېدو لپاره که دا خو ګناه شته نه خو نبي دی او د نبیو باره کې عقیده زموږ دا ده چې هغوی معصوم د ګناه نه پاک نو چې هغه لګیا دی سره د دې نه چې د دومره اوچتې مرتبې خاوند دی چې هغه له الله هغه مقام او هغه مرتبه ورکړې ده نبي علیه السلام ته دا یاد وساتئ ښه چې هغه الله په خپل مخلوق کې بل چا له نه ورکړي هغې ته مقام د وسیلې وایي هغې ته مقام د فضیله وایي هغې ته مقام محمود وایي او حدیث کې راځي دا ما ته ملاو دی او زما نه سوا الله تعالی نه دی ورکړی دغه بنده سره د دې دومره لوړې مرتبې او لوړ مقام وایي زه د ورځې کله سل ځله استغفار ویم او کله اویا ځل څه ویم نو ما ورته ویل نه دي پکار کار څه ټیپو ته وباسئ ښه خیال مو دی که نو که نور ټول نشئ زده کولی که نه نو دا یو جمله خو زده کړئ استغفر الله دا خو ټولو ته یاده ده استغفر الله د استغفر الله معنا څه ده د استغفر الله معنا دا ده زه طلب د بخښنې کومه د الله پښتو کې بیا وایي زه د الله نه بخښنه غواړم لکه موږ او تاسو کې چې یو چا باندې څه جرم وي که نه او هغه کله جرګې ته ورشي او ورته وایي هلکه زه درنه معافي غواړم هلکه زه درنه بخښنه غواړم نو د استغفر الله دا معنا خدایه زه ستا نه بخښنه غواړم خدایه زه ستا نه معافي غواړم نو که دا اوږد زده کولی شي خو ډېره ښه ده که دا اوږد نشي زده کولی نو دا استغفر الله خو ټولو ته یاد دی ښه که د پښتو کې راځئ یو دوه رکعته لمونځ کوئ او دا خپل ژوند ده الله ته کړي خدای دغه ژوند مې تېر شوی دی تا ته معلوم دی زما بل ځای نشته دی چې هلته لاړ شم او د دغې ژوند معافي وغواړم بل ځای مې نشته خدای سړی معاف کوي ښه ده یاد ساتئ الله په دربار ډېر پراخه دی او د الله رحمت چې کوم دی د هغه د غوسې نه ډېر پراخه دی سبقت رحمتي علی غضبي الله په خپل عرش باندې دا لیکلي دي ښه وعده ده د خپلو بندګانو سره چې زما رحمت زما په غضب باندې وړاندې دی څومره رحمت یې دی دې ته لږ سوچ وکړئ نو دا امید به نور زیات شي ستاسو او یقین به د الله په ذات نور زیات شي او مینه به د خدای سره نوره زیاته شي وایي د دې رحمت سل درجې دي حدیث کې راځي د الله پیغمبر وایي د دې رحمت سل درجې دي سل مرتبې دي په دې سلو کې الله یوه د دنیا ته رالېږلې ده او د دې دنیا په مخلوق کې تقسیم کړې ده لږ سوچ کوئ په سلو کې الله یوه درجه دنیا ته رالېږلې نه نرمې لا پرتې دي سوچ کوئ د دې یوې درجې د وجې نه
الله إذا مور مينا په بچو باندې اچولې ده کاغه غواړه کاغه وېلې کاغه څاروي کاغه مان دي کاغه درم دي کاغه بل شي دي کاغه بل شي دي کاغه بل شي دي نو دا مور به په بچو ځای مهرباني د خپلې مور مینې ته وګورئ خپله مور د دې بچو سره څومره محبت کوي څومره بېزیري دا د الله د هغې رحمت چې کوم 100 درجې وي که نه دلته د هغې نه 1 درجه راغلې ده نو رور د رور څه مینه خور د خور رور څه مینه رور د خور څه مینه ښځې خاوند څه مینه مور د اولاد څه مینه د اولاد د مور څه مینه نورې رشتې د دوست د دوست څه مینه دا هغه 1 درجه کې لګیا ده په دې دنیا خواره ده او یوازې انسانانو کې نه په ځناورو کې هم دغسې ده خواره 1 درجه د سلو نه 1 درجه او الله وایي ننن مې آخرت ته ساتلي یو کم سر مې چا درجه رحمت مې چاته ساتلی دی وایي آخرت یو کم 100 درجې رحمت مې چاته ساتلی دی آخرت ته 1 درجه مې دې دنیا ته رالېږلې ده او دا 1 مې بیا په دې ټول مخلوق سره د ځناورو تقسیم کړې ده او ننن مې آخرت ته پاتې اوس ته یو نقطه وایم ننن مې آخرت ته پاتې چې قیامت قایم شي دا ځناور خو به ختم شي صرف انسانان به شي پاتې نو په دې ځناورو کې چې کوم رحمت تقسیم و هغه به واپس شي نو دا 1 درجه په دنیا کې وه د رحمت د هغې د وجې نه تا ډوډۍ وخوړه د هغې د وجې نه تا اوبه هم څښلې د هغې د وجې نه چې کوم دی په تا هوا هم لګېده د هغې د وجې نه ستا اولاد هم و د هغې د وجې نه ستا مینه هم وه د هغې د وجې نه ستا محبت د بچو ښځې سم و د هغې د وجې نه ستا د وروڼو او ترونو ماماګانو سم تعلق و هغه 1 درجه رحمت و په دې دنیا کې او په دې کې تا وباسره ځناور هم شریک قیامت کې ننن مې درجې دی په هغې کې موږ څوک شریک نشته ځکه ځناور خو به فنا شي ختم به شي صرف انسانان نو د دې ننن مې درجې رحمت چې په انسانانو تقسیم شي دا هغې بس حال دا ننن مې درجې رحمت چې الله د انسانانو سره وکړي دا هغې بس حال خو لږ څه کول غواړي حضرات داسې نه ده چې سړی د عمل نه بې پروا شي که هغه بد دی او که ښه دی نه به د بد عمل نه بې پروا کېږو چې کوي او خپه پرې راکاږو نه 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 چې رانه وشي فورا توبه او استغفار او نه به د ښو اعمالو نه بې پروا کېږو چې د نیکو موقع راته میلاوېږي او موږ پرې سترګې پټوو او دا وایو چې سبا به وکړو نه د سبا هېڅ پته نه لګېږي تعمیر رحمت الله علیه فرمایي که نه هغه وایي د نیکۍ خیال په زړه کې راتلل چې یاره دا نیک کار دی دا کومه د دې داسې مثال دی لکه میلمه چې د بنده دروازې ته راشي ځان سره تحفه راوړي یو ځل به یې دروازه وډبوي بل ځل به یې دروازه وډبوي په درېیم ځل به یې دروازه وډبوي خو چې پوهه میلمه یې او په درېیم ځل تا دروازه کولا ونه کړه نو هغه به سره د هغه تحفې سره د ورنه واپس کېږي ځي به تا ته به ولاړ نه وي نو د الله طرف نه د بنده په زړه کې د نیکۍ خیال راتلله یا د توبې ایستو خیال راتلله د هغې مثال د دقه میلمه دی فورا به د ور ګلاو که او دنډې که د زړه پورته چې خدایه ستا فضل دی چې دا د نیکۍ خیال یا د توبې خیال دې په زړه کې راغلی که دنډې نه کړي که نه نو 2-3 ځل به درته ور وډبوي خو بیا نه راځي بیا څه چل وشي حضراتو بیا دغه بد کارونه بنده ته ښایسته شي زین للناس حب الشهوات من البنین دا بد کارونه بیا شیطان ښایسته کړي سړي ته بیا په هغې کې لګي او سکون پکې لټوي او راحت پکې لټوي حالانکې د شیطان په دغه لاره کې چې کوم بد عمل شیطان موږ ته ښایسته کړی دی که نه په هغې کې سکون نشته هغې کې آرام نشته په هغې کې حرص دی یو ګناه چې وکړي په هغې اخته شي
شیطان به دنه د هغې نه غټه هغه به درته ښایسته کړي او بیا به په هغې پسې منډې وهي چې هغه وکړي بیا به د هغې نه بله شیطان تا ته ښایسته کړي او بیا به په هغې پسې منډې وهي دا داسې سفر دی که نه چې دا به په مرګ باندې بیا تمامېږي ګوره په دغې لار کې سړی روان شي په دغه طریقه کې سړی روان شي نو دا سفر بیا د اختتام نه دی دا سفر بیا د ختمېدو نه دی حضراتو دا به د مرګه پورې سړي پسې خو مایند دی که نه زړه دی او دماغ دی چې په دغه طرف کې لګې ته نو دې زړه او دماغ وډرېولې که نه دا سټیرنګ تا په دې بل طرف کې راواړه او د خدای نه مدد وغواړه نبي علیه السلام په همیشه دا ویل یا مقلب القلوب اے د زړونو اړوونکیه ثبت قلبي علی دینک زما د زړه ستا د دین په کارونو مضبوط کړي چې بل طرف ته مې خیال دی که نه کوم انسان به داسې سړیه چې د هغه دا مزې چرچې ظاهري خوښې دي خو بعضې انسانانو له الله پاک ژوندی زړه او ژوندی ضمیر ورکړی نو د ژوندي زړه او د ژوندي ضمیر مالکان چې دي که نه هغه چې دغې لاره کې قدم کېږي فورا یې خیال شي دا خو د شیطان لاره نو حل یې راوباسي حل یې توبه ده او په دې شیطان ډېر ډېر خفه کېږي توبه په دې توبه چې شیطان له څومره کار ورځي که نه او څومره غوسه ورځي که نه دا په بل شي نه ورځي او دا حدیث کې راغلي حدیث کې راغلی ځکه دا توبه خو د دغه محنت میټاوی که د دې مثال داسې دی لکه 2 کاله 3 کاله 4 کاله یو سړي خواري کړي او ښایسته بنګله او کور یې جوړ کړی که نه او بل سړی پسې بلډوزر راوړي هغه وران نو سړی به خفه وي که خفه بیا دی نو دا د بدو کارونو محنت شیطان د ډېر وخت نه کوي نو دی خوشحاله چې دا دی مې تباه لکه دا شیطان او انسان کو دشمنان دي کنه ان الشیطان للانسان عدو مبینا شیطان د انسان د پاره کار دشمن دی نو د هغه خلاف تیاری کړی نو چې د دې بنده کله توبې ته ذکر شي کنه او توبه وباسي نو هغه چې کوم بلډینګ جوړ کړی او خوشاله وي کنه هغه وران شي نو روایت کې راځي چې یحسن تراب علی رأسه داسې کېږي چې ځمکې ته او د خاورې پر انسان راشي شو مرتبه شو ما خواري کړې وه چې دی به جهنم ته لاړ شي هغه د په 2 ټکو سره هغه تمامه خواري څه کړه هغه بلډینګ یې بلډوز کړ خفه کېږي نو خوښ هم ده که نه دا شیطان خفه کول غواړي که غواړي که نه که دشمن دی که نه نو زه په منبر ناست یم او تاسو د الله کور کې ناست یئ که نه ټول په ټوله موږ چې کوم ګناهونه کړي الله په هغې باندې ستومان یم صحیح ده ستومان یم که نه چې کوم ګناهونه رانه شوي دي ربه موږ په هغې باندې څه یو ستومان خدایه ستاسې ستا په دې کور کې وعده کوو چې بیا به داسې نه کوو نه به کوو انشاءالله که او خدایه دا کوم چې رانه شوي دي هغه راته څه کړي معاف دا توبه شو دا څه شوي د زړه نه وبېسته انشاءالله د زړه او انشاءالله رب به خوشحالي یو حدیث ته بیانوم بیا بس کومه بار بار مې تاسو ته ویلي نبی علیه السلام وسلام فرمایي که نه وایي په دې توبې الله داسې خوشحالي لکه یو بنده دی د هغه نه سورلۍ ورکه شوې ده او په هغه سورلۍ باندې د ده اوبه دي او خوراک یې دی څښاک یې دی دی په سورلۍ پسې وګرځېده پیدا یې کړله یو سوري لاندې سمداست شاړه ده او داسې میدان دی چې په بینونو آبادي نشته د ګرځېدو د وجې نه دی تږی دی او دا ژبې بار راوتې چې دې سوري ته لږ دمه شمه په دې کې سترګې ولګېدې او وده شم لږ ساعت چې وده راپاڅېده چې ویې کته هغه دی چې پسې ګرځېده هغه سورلۍ سره ده په اوبو او سره ده په خوراکه د ده مخې ته ولاړه ده نو د الله پیغمبر وایي که نه وایي دا لږ سړی چې راپاڅېده که نه او دا سورلۍ ولیده نو د ډېرې خوشحالۍ ته یې خوله خطا شوه او ویې ویل چې ای خدایه ته زما بندې او زه دې رب یم
خدای خطا شو حالانکه ویل داسې پکار و چې ای خدایه زه دې بنده یم او ته مې څه ربې خدای خطا شو او ډېرې خوشحالۍ نه الله سره لګیا دی خدایه 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 عجیبه کار دې راسره وکړو نوی ژوند دې راله راکړو ته مې بنده یم زه دې ربې به دا بنده به څومره خوشحاله ډېر به خوشحاله که نه نو د الله پیغمبر وایي چې کوم بنده د الله نه د ګناه په وجه لرې شوی دی او دا بنده توبه وباسي نو خدای پاک د دغه سړي نه هم د دې بنده په توبه باندې زیات څه کېږي سورلۍ چې پیدا شو نوې زندګي ورته میلاو شوه که نه د دې سړي نه هم الله پاک د دې خپل بنده په توبه باندې زیات څه کېږي نو دا توبه معمول کوي ښه معمول دا معنی چې ورځ تېره شي نو بنده ماښام د خپلو ګناهونو استغفار وغواړي شپه تېره شي سهار راپاڅي بنده د شپې د خپلې ناستې پاستې چې کومه خطا شوي د هغې استغفار وغواړي او استغفار چې ډېر ویې که نه د هغې خیر او برکت بل دا دی ګوره ښه بارانونه به ډېري خاد به نه رالي ستا رزق به پراخی تاله به الله ډېر بچي درکوي دا د استغفار د ویلو برکت ژوند به دې ښه کېږي زندګي به دې ښه کېږي او د الله پیغمبر وایي چې 100 ځل ویمه د ورځې نو موږ له خو کم از کم 100 ځل ویلو پکار دي که زیات نه شو نو چې 1000 بار بنده خامخا استغفار ته ورځي څه کوي اوس په ډېرې فعلي ښه دې کتابونو لیکلي او قرآن شریف نه فعلي ثابت دي ښه قرآن شریف ښه الله ایمان تاسو ټولو له توفیق دا به دا شرافت میا سے کال دی غالبا خیرات دې دی را روان اتوار په ورځ باندې او هغه زوی راغلی و میا شهزاد هغه راغلی و نو تاسو ټولو دې دعوت درکړی دی هغه ویل زه کور په کور نشم کړی ما دې ویل ته دې خلکو ته ووایه چې د اتوار په ورځ باندې د ګرمۍ زما د بابا او زما د پلار خیرات دی تاسو ټولو دې څه درکړی دي دعوت درکړی دی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله پاک دې شرافت میا سے وبخ الله دې مغفرت نصیب کړي دعا درخواست کړي دا فیصل بن مرګي دې دیو باشي الله دې مغفرت نصیب کړي څومره مردگان فاشي دې وخت کې لري وخت کې زم والدین دې خپل خپلوان دې رشتہ دار دې استادان دې الله د ټول بخښنه نصیب کړي الله ټول مؤمنان خزه ټول مؤمنان سره